دا یو منیجر چې د 15 کالو نه د سهار مونځ نه دی کړی. دا واقعه چې تاسو واورئ ډېره دردناکه واقعه ده. ضرور دا ویډیو وګورئ او د نورو ملګرو سره هم شیر کړئ. دا یو منیجر دی، د خپله واقعه وایي زه به 7 بجې را پاڅېدم او خپل آفس ته به تلم او لیکن د 15 سال وشو چې دی د سهار مونځ نه دی کړی. دی وایي یو ځلې ما په ټیک ټاک کې ویډیو وکتله، کس ویل چې څوک د سهار مونځ نه کوي نو هغه کس منافق دی. وایي دی ډېر زیات خفه هم شو او ویل چې څوک د سهار مونځ نه کوي څنګه منافق دی. بیا د حدیث وکوتو، بخاري شریف کې یو حدیث وکوتو، ریسرچ شروع کړو چې په هغه کې لیکلي چې څوک د سهار مونځ نه کوي نو هغه منافق دی. و ډېر زیات خفه شوم او یو سیټ ته لاړم، ډېر زیات مې وجړل. الله رب العزت نه مې وغوښته چې یا الله پاکه ما خپل مونځ ته مې رامایل کې، خپل دین طرف ته مې رامایل کې، د سهار مونځ ته راباندې شروع کړې. وایي د کس ویلو زما ډېر زیات جړل چې 15 سال وشو زه خو منافق یم. بیا الله پاک نه وغوښته چې یا الله پاکه ما خپل لمونځ طرف ته رامایل کې، خپل دین طرف ته مې رامایل کې. وایي ما به 8 بجې باندې الارم په ټیم کو او بیا به را پاڅېدم او خپل حافظ ته به تلم او ډېر زیات غریب وس جاړي او چې زما نه 15 سال مونځونه تللي. بیا الله پاک نه وغوښته، الله پاک ته ویل چې ما خپل دین طرف ته رامایل کا. ما د سهار مونځ را باندې شروع کړه. الله پاک ولې دومره توفیق ورکړو چې هغه بیا یو ځلې وایي تهجد ته پاڅېدم او سهار مونځ ته لاړم نو ټول خلک وو په 2 صفو خلک وو او زه ډېر زیات خفه شوم چې منافق کې زه وم. ګوره کله چې انسان ځان د بدلېدو کوشش کوي که نه الله پاک هغه بدلی. موږ لا هم په کار دی چې 5 وخته مونځ کوو، ځکه ګوره 15 سال ته مونځ ونه کړي او چې کوم سړی وایي مونځ نه کوي هغه منافق او په کس چې وایي څوک مونځ پرېږدي نو هغه کافر وي. ګوره ها دا خبره ځان سره ګوره یاد وساتئ. ګوره په ویډیو کې تاسو ته ښکاري چې دا کس ډېر زیات خفه دی، ځکه ویل چې ما دا ژوند څنګه تېر کړی دی که نه بغیر مونځ نه دا ژوند ډېر زیات ګرانه هم وي. ګورئ ښه سړي ته مشکلات هم وي. بل دا چې د خوشحالۍ نه هم جاړي چې مونځ شروع کړو د سهار د وخته چې سړی پاڅي یو ډېر زبردست ماحول سبق ورته د قرآن شریف وایي نو ډېر زبردست وي که نه. دا سړی ډېر زیات خفه دی نو موږ له هم په کار دی چې د سهار مونځ شروع کړو. بیا به وروسته خفه یو چې دې غریب خو 15 کالو نه مونځ ونه کړو او الله پاک به له هم بیا توفیق ورکړو. هسې نه چې موږ له الله پاک بیا توفیق رانه کړي. موږ څه اوس ټیم شته د سهار د وخته پاسو او د هغه نه پس تلاوت کوو او خپله زندګي تېروو. ډېر زیات زبردست موسمي سهار کې ډېره زیات یخني ونتي که سوچ وکړئ اوس د اوړی دی که نه او ډېره زیاته ګرمي خو په اوړي دی خو د سهاري موسم ډېر زیات زبردست وي. زما ټولو مسلمانانو ته خاص کر نوجوانانو دپاره هغه 10 بجې پاسي نو ټول پاسئ او د وخته پاسئ او خپل مونځ کوئ ځکه چې د ژوند او د مرګ هېڅ پته نه لګي. الله پاک هغه له توفیق ورکړو او 15 کاله پس خپل دین ته څه وکړو د سهار مونځ پې شروع کړو. موږ ټولو ته پکار دی که ته څومره غټ انسان یې په دې دنیا کې نو الله پاک ته ګوره هېڅ چیز نه چې ته مونځ نه کوې. ګوره ښه د الله پاک دین کار نه کوي که د دنیا مشر یې هم ستا فایده ګوره نشته. ګوره زمونږ اصل زندګي صرف د آخرت ده او زمونږ د دین کول دي. او دا ویډیو ملګرو سره شیر کړئ چې هر یو کس ته ورسي. ګوره عبرتناکه واقعه ضرور شیر